बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तاسو ته هرکلی وایو ګرانو کتونکو په تیر هفته کې څلور پنځه داسې لوی واقعات مخې ته راغلل چې په هغې باندې په نن پروګرام کې موږ خبرې اترې کوو چې په هغې کې د ټول ناول او د ټول لومړی چې خوشخبري ورته موږ ویلی شو هغه خبر دا دی چې د کورونا کیسونه چې کوم دي نو هغه کې مسلسل کمیره روان دی او چې کوم پاک فوج د ایس او پیز د عمل درآمد لپاره تعینات کړی شوی د هغې ښه نتایج چې کوم دي نو هغه مخې ته را روان دي. دغه شانې چې کله هم انتخابات وشي نو د هغې نه پس د دانلي الزامات لګي چې کومه پارټي وبیلي هغه وایي په دغه حلقه کې دانلي شوې ده. نو د هغې لپاره حکومت چې کوم دی نو د الکترانیک ووټینګ مشین خبره کوي د هغې کابینې منظوري هم ورکړې ده. نو آیا دغه الکترانیک ووټینګ مشین چې کومه دی نو دغه به اپوزیشن جماعتونه چې کوم دي نو دغه ریجکټ کړی دی، خو آیا دغه به عملي شي او که دغه عملي شي نو دغه د دانلي دا کوم عنصر چې دی دغه کوم الزامات چې لګي دغه به دې سره ختم شي او که نه. بل دغه شانې چې په کوم NA 200 یو کم 50 کراچۍ کې چې کوم انتخابات شوي ضمني په هغه کې د مسلم لیگ نون لخوا د دوباره ګنتي چې کوم درخواست ورکړی شوی هغه منظور کړی شوی دی او سبا له بلته دوباره ګنتي هم کېږي. دغه شانې په خیبر پښتونخوا کې چې کوم د حکومتي اتحادي جماعت دی بلوچستان عوامي پارټي نو هغه کم طرف ته دي، هغه د حکومت ملګري دي که د اپوزیشن ملګري دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان وایي چې هغه اپوزیشن سره دي. هغې وایي چې موږ کله د پارټۍ نه ویستلی د حکومت نه ویستلی شوي یو. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دغه شانې چې اسسټنټ کمیشنر سره په سیالکوټ کې د فردوس اشقوان تلخ کلامي مخې ته راغلې وه. په هغې په سوشل میډیا باندې څوک د هغې په یو اړخ باندې خبرې کوي څوک په بل، خو بهرحال په دې باندې به هم په نن پروګرام کې موږ خبرې کوو. دې سره چې دغه کوم څلور پنځه واړه ایشوز دي دې لپاره د خبرو لپاره زموږ سره په سټوډیو کې نن موجود دي احتشام بشیر صاحب چې هغې سینیر صحافي دي پېښور کې. هغې د ډېر وخت نه د صحافت سره وابسته دي او دغه شانې زموږ همکار سید شبیر شاه صاحب هم موږ سره موجود دی. زاهد میروخیل موږ پروګرام کې جوین کوي. تاسو ځوانو ته پروګرام کې هرکلی وایم. مهرباني صاحب. د ټول اول لازم شبیر شاه صاحب طرف ته. شبیر شاه صاحب که موږ وګورو د کورونا کیسز کې مسلسل چې کوم دی نو کمیره روان دی ایس او پیز چې کوم دي نو بهرحال خلکو باندې په زور یا په خوښه خو لږ ډېر هغه عمل درآمد چې کوم دی نو هغه شروع شوی دی. نور په دغه عمل درآمد څومره ضروري دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مننه ارشاد. یو کیفیت و خلک خوف زده و چې کرونا وایرس کیسز کې اضافه روانه ده او بیا خصوص توګه باندې چې کوم انډیا هندوستان کې چې کوم کرایسس مخې ته راغلل نو هغه خلکو نور هم ډېر زیات خوف زده شو. به حیثیت هیلث ریپورټر زه هم ډېر زیات په دې حوالې سره شکوک او شبهات زما وویل چې ظاهري خبره ده خیبر پښتونخوا هسپتالونه کنټینیوسلی HMC او KTH خو دواړه فل وو. مردان میډیکل کمپلیکس هم فل شو. بیا د اکسیجن مسایل مخې ته راغلل. بیا لیډ ریډینګ هاسپټل واحد هسپتالو چې روزانه په بنیاد باندې خپل کیپاسټي سیوا کولو. نو سچویشن داسې و چې موږ ټول خوف زده و چې آیا هغه سچویشن را نشي. د مثبت کیسز او دویم چې کومه شرح حوالې سره په دې زاهد صاحب معرض ناستو زم ناستو موږ هغه پروګرام کې خلکو ته موږ وویل چې هغه شرح بیسیکلی دی لایک اگر پیښور آبادی 30 to 40 lakhs ترمنځ ده نو اگر دې ځای کې 20% شرح ده نو دا نه ده چې 20% د دې آباده شرح نه. په دې ورځ کې چې څومره خلکو کووډ ټیسټونه وکړل لایک 300 کسانو کووډ ټیسټ وکړو آی کې 100 کسانو پازیټیو راغو نو آی مطابق شرح راووتو چې 35% یا 34% یا 33% شرح نو په هغه بنیاد. نو اگر موږ وګورو نو د 30 لاک نه 40 لاک آبادی لپاره پیښور کې هاسپټل شته دي خو اگر پیښور کیسز شرح وګورو نو 2-2.5 کیسز دي. اوورال خیبر پښتونخوا ټوټل 11,000 کیسز دي. موږ چې کومه خوف و هغه دا و چې زموږ هیلث نظام ډیر زیات کمزور دی ارشاد. زموږ هیلث سیستم دا وخت بالکل ویک دی. موږ سره هغه لیول باندې موږ سره صحت سہولیات موجود هی نشته. زه لغون ته دې حواله سره تاسو دا وایم چې کم 14 نه 15,000 کیسز هغه 11,000 ترالل دا کمی رااله او دا خوشایند خبره ده زموږ هیلث سیستم لپاره. زموږ هیلث سیستم لپاره زه دې حواله سره تاسو دا وایم چې به زه یو خبر وکم دا 14,000 خو 11,000 چې اوس موجوده کم کیسز دي نو دا خو داسې دي چې هغه په هسپتالونو باندې موږ سره آن د ریکارډ دي. خو داسې زموږ سایټ ډېرې علاقې داسې چې هلته د ټیسټونو بالکل هم رواج نشته او نه هغې چا په دې کنوینس کړي چې تاسو ټیسټ وکړئ. خلک بس هم وایي زکام دی موسم بدلیږي دغه ورته وایي او په کورونو کې بلا خلک چې کوم دي نو اوس هم په دې صورتحال کې دي که د ډیت خبره موږ کوو چې په خیبر پښتونخوا کې نو په هغې کې هم روزانه په کورونو کې خلک نه ارشاد ګوره دا امیون سیسټم باندې ستاسو ډیپینډ کوي. بعض خلک خالي زکام غونتې
په تیر شي او هغوی چې بس زکام و تیر شو منځ کې کرونا وي. خو څه خلک چې د هغې حالت خراب شي ساه اخیستو کې مسلې هغې ته پیدا شي او هغې ته هسپتال ضروري شي. زه د هغه خلکو خبره بل نه تاسو ته کوم چې دا وخت زموږ هسپتالونو کې مجموعي توګه باندې 344 وینټیلیټرز او 293 آی سی یوز بیډ موږ سره موجود دي. ټیک شو. او کوم اوس اکټیو خبرو کو چې څومره اکوپایډ دي نو دا وخت صورت حال دا دی چې کم مریضان د کرونا آی کې 8 مریضان په وینټیلیټر باندې دي, 100 مریضان چې دي آی سی یو کې زیر علاج دي. اوس 344 وینټیلیټرز اوورال 2.5 کروڑ آبادی لپاره که دغه سیز ډیر زیات شو دا خو ډیر زیات کم دی, دا خو ناممکناتو کې ده. خبره دا ده که دا سیز زیات شو او تاسو 400-500 مریضان د سره چې ته د وینټیلیټر ضرورت نو بیا بس کیږي صحیح بیا صورتحال خطرناک هم دی. حواله سره ګورنمنت چې کم اقدامات واغسل پای باندې زه ډیر زیات تنقید ما پهله هم کولو. بیا په فیلډ ته ځو, فیلډ کې خلکو ته تھرو اور کیمرا مونږ خلکو ته ښایو چې بھئی ګورنمنت خبرې څه کوي اوس دا وخت روان دي سدي. لیکن بهرحال دې کې لغون ته کمی راغه آی کې خلکو کې هم لغون ته آګهیشته راغو زدا نه ویم. خو بهرحال لاک ډاون نو داغه سنسه دا چې کم ګورنمنت محکمه صحت لخوا چې کم ریپورت مخه ته راغو آی تر مخه اوس کیسز کې کمی روانه ده. په خوا بداو چې کیسز به زیات ریپورت کېدل, ریکوریز کم, اوس ریکوریز زیات دي او کیسز کم ریپورت کیږي. نو دا یو خوشاین خبره ده. زمونږ غونته د صوبا چې چرته هیلث نظام به انتها کمزور دی. 344 وینټیلیټرز ارشاد او اورال خبرو کو 2.5 کروڑ آبادی 344 وینټیلیټر دا ناممکنات خو بهر خلک احتیاط وکړي چې دغه وبا چې دا اوس بالکل آوټ اف کنټرول. ټیک ده. احتشام صاحب تاسو په کوم نظر ګورئ دا کیسز کې کیمرا روان دي تقریبا هفته وړاندې چې موږ سره کوم اکټیو کیسز هغه 14000 نه زیات او 15000 ته رسیدلی وو. بیګا چې کوم اخیری ریپورت راغلی پاکي 11000 تر کیسونو راکو شوي دي او په دې کې کیمرا روان دي. په کوم نظر ګورئ تاسو ته احتیاط چې کوم دی نو هغه به هماغه شانې برقرار ساتل پکار وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره شکریه شاه صاحب. خبره دا ده چې لږ موږ شاته وځو چې کله زموږ ملک کې کورونا راغلی نو هغه ټایم ډېر زیات خلک یېرېدلي وو د هغې وبا په وجه چې دا وبا څنګه به وي, د دې اثرات به څه وي, موږ دې کې ژوند به څنګه تېرو. بالکل یو انسان چې کوم دی اسولیټ شوی او یو بل طرف ته موږ تلونه رشته دار کور ته موږ خپل کور ته نه پرېښو. لیکن دا وخت سره چې کوم دی دا حالات چینج شو. اوس کورونا سره موږ اموخته شو. مطلب خلک هغه ټایم ویلو چې آپ نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے نو هغه شان دی چې کوم موږ خپل ژوند اوس کورونا سره تیرو هغه چې کوم دی یا پیک کې زی یا د اثر به کم کیږي. خدا دې موږ خپل احتیاط وکړو. په دې مینس کې چې کوم کورونا شرا چې کوم لاندې غورځېدلی او همدغه اپریل نه بیا چې کوم دغه دسمبر پورې دغه صورتحال کې موږ خپل ایس او پیس هم پرېښی, موږ احتیاط هم پرېښی. دې باوجود خدا زموږ الله طرف نه ډېر رب پاک طرف نه ډېر زیات کرم دی چې زموږ پاکستان باندې الله پاک ډېر زیات کرم کړی دی چې اوسه پورې هغه صورتحال نه دی چې کم دی انګلینډ کې شوی دی, چې کم انډیا کې ده, چې کم برازیل کې ده, چې کم جرمني کې شوی و, اټلی کې شوی و, امریکا کې شوی و. خدا دی چې اوس چې کم دی خلک تم بکار دی چې خپل چې کم حکومت طرف نه ایس او پی جاری کړي چې ماسک واچي, خپل لاس ووینځي 20 سیکنډ پورې 20 سیکنډ پورې. نو هغه احتیاط کول بکار دی. خو اوس هم چې کوم موږ بازار حالت ګورو, بازارونه حالت وګورو, د پبلک ترانسپورټ حالت وګورو, سبزي منډۍ حالت وګورو, فروټ منډۍ حالت وګورو, نو موږ حیرانېږو چې د موږ څنګه ژوند تېرېږي لګي په دغه وبا صورتحال کې. دا خو بکار ده چې انډین زیات چې کوم دی الله نه کړي چې دلته صورتحال خراب شي. نو دې لپاره دا زه ګڼم چې دا حکومتي اقدامات نه دي. دا ایس او پیس چې کوم خلک وایي لګیا دی یا حکومت دعویٰ کوي چې موږ اقدامات او ایس او پیس پر عمل کرنے کی وجہ سے یہ کورونا کیسز کم ہوئے, زیادہ نه منم ولې چې کم زموږ خپل بازار تاسو صورتحال وګورئ نو ډېر بد حال دی. خو دې باوجود زموږ د الله پاک طرف نه کرم دی موږ باندې چې دومره موږ بچیو دی وبا نه. نو اوس چې کوم دی نن چې کوم ریپورټ وزیر صحت جاری کړی دی نو هغه پرون چې کوم 8.1 او نن چې کوم 7.1 شرا چې کوم راغلی دی. نو دې په وجه چې کوم حکومت وی چې هغه کوي لګیا دی. څنګه شبیر شاه صاحب ویلی دی چې هغه خلک بیماریږي او کور کې پاتې کېږي. دا ریلی خبره ده چې بعض خلکو ته زکام وشي, بخار وشي, جسم کې درد وشي, نو هغه چې کوم دی هغه ډاکټر ته نه ځي. هغه هغه چې کوم روټین دوايانو هغه ته پته خلکو ته پته ده چې د وبا کې د دې مرض کې کم دوايان استعمال
استعمالي هغه کور کې استعمالي لګیا دي مطلب خلک دی کې دم وایي چې خپل کور ټوټکي چې کوم خلک استعمالي کاوه استعمالي سنا مخي هغه خلک ویلو چې دي سره هغه اثر کیږي هغه خلک استعمالي لګیا دي د نه علاوه ګرم او غرغره خلک کوي لګیا دي هغه کې شاید اچي لګیا دي نو د حواله سره بعض ډاکټرانو وایي او حکیم وایي او هومیوپیتھک علاج هم دغه دی او چې خپل جسم چې کوم د ګرم ساتي دا یخ چیزونه ماسک کوي شربت یخ ماسک کوي یخ نول کولډ ډرینکس ما چې کوم دی هغه ماسک کوي خپل خیال ساتي چې تاسو څومره جسم ګرم وي چی بس کوي کاوه بس کې نو دې سره چې کوم نول کنټرول کیږي نو مونږ چې کوم شبیر شاه څنګه ویلې دا شرا چې کوم راضي لګیا دا د شمار د هسپتالونو ولا راضي لګیا دي چې کوم نور زموږ کلی علاقې دي هغه خلک چې کوم دی ډاکټر تنظیم هغه ډاکټر چې کوم دی هغه ریپورت چې کوم دی هغه هیلث ډپارټمنټ ته نه راضي دا چې کوم غټ هسپتالونه دي زموږ خپل پېښور کې شو یا سوات کې شو یا مردان کې شو نو دغه ریپورتونو چې کوم هغه بنیاد باندې موږ د اعداد و شمار راځي لګیا دي چې دومره مریضان دي دومره ټیک شو او دومره شر روان دي همدغه شان دي چې کوم د نور زموږ خپل ملک چې کوم خار دي هغه کې همدغه شان دي صورتحال روان دي شبیر شاه صاحب یو خو احتشام صاحب وایي چې ایسوپیز باندې بالکل عمل درآمد چې کوم دی نو هغه اسی خبره ده ځکه چې واقعي خبره دی خبره ټیک کوم ده چې په بازارونو کې منډیانو کې دومره ډیر زیات رش دی چې اډو څوک دا وایي نه چې ګنې یا دلته څه خطر شته خو بهرحال بیا چې کوم حکومت یو بل د لاک ډاون خبره کوي چې د اتم مئی نه واله 14 مئی پورې به په دې ټول صوبه کې چې کوم لاک ډاون به وي څنګه چې تیر لاک ډاون او پاکي د ضرورت چې کوم دغه یا به کولاوي خو نور به لاک ډاون وي تاسو څنګه چې دغه لاک ډاون اگر چې تاجرانو دغه لاک ډاون مسترد کړي هم دي خو کفرس کې دغه لاک ډاون عملی شي نو څومره پر امید دي څومره کیسز کې کم راتلی شي دا کورونا څومره پورې دا کنټرول کېدی شي سر ارشاد زری خبره زوم دغه خبره کوم چې اس او پیز لاندې ک ګورنمنت چې کم پالیسی خپل جوړ کړی دا چې بازارونه شپږ بجو پورې بند وي زری خبره دا ان سی او سی میټینګ نه پس دغه فیصله بیا صوبو ته لاړ شو صوبې چې دی بیا کنسرن ضلع انتظامیه ته چې په دې اس او پیز باندې تاسو عمل درآمد کوي اوس ایشو دا ده چې تاجران اوس په دې خبره باندې بزید دي چې بھئی مونږ به هر حالت کې مارکیټس پکولاو پرون زتلیوم پرون ما پروګرام ریکارډ کړی دی ارشاد مارکیټ کې یو عام تاجر د لکونو روپو سامان اغسته دی یو تاجر شو میکر خپل لکونو روپو سامان اغسته دی او ارشاد داغه صرف عمدغه اختر روزي دي عین پس داغه سیل نه کیږي زمون عام یو تن ته چې ارشاد لاړ شي ماشومان لپاره زل لاړ شم او مونږ لاړ شو مونږ هغې لپاره چې کم پیزار والو شوز والو هغه همغه آخري روزو کې داخلو د اختر روزو کې هغې نه پس بیا مونږ ورته چې دی نو کال کې چېرته پیزار وشلېده نو مونږ بیا به چېرته ورته دوباره پیزار اخلو ورنه مونږ پیزار هم نه اخلو نو تاجرانو لکونو روپو سامان اغستی د هغې هم دا وایي چې بھئی زمونږ همغه لاست دا 10 ډیز وي د رمضان نو مونږ ته د کم از کم اجازه راکړي بیا اوس تاجران دې حد پر راغلي دي چې دوی اوس د دې مختلف چې څومره جدا تنظیمونه دي هم رايوځ شوي دي او دی اوس عمل جوړوي او ډېر زر د دې پریس کانفرنس به هم د حوالې سره به کېږي که ګورنمنټ دې حوالې سره سوچ ونه کړو نو دی بیا لوی کچ باندې احتجاج ته هم تللی شي پرون هم په صدر کې د حوالې سره چې دی احتجاج شوی دی اوس د کیسز شرح بالکل خطر روان دی دا هم خبره ستاسو ټکو لیکن تاجران په دې خبره باندې هم په ضد دي چې بھئی عمدغه ورځې دي عین پس تاسو د هر یو اس او پی موږ عمل درآمد هم کوو تاسو سره موږ ولاړ مو او دی رمضان میاشت شروع کېدو نه یو میاشت مخکې ارشاد تاجران ولې یوځای شو دا هفته اتوار یا جمعه هفته چوټه باندې ولې دیګری شو هم دې خبره باندې چې آخري 10 ورځې موږ تاسو اجازه برا کوي خو اوس چې کم ګورنمنت لخوا چې کم خبره مخه تر روان دي نو د دې کې عمدغه خبره ده چې اغي اوس لاک ډاون طرف ته بزي لاست عمدغه کشان شوی تاجرانو ډیر زیات چې د نقصان هم شوی او دا ځل تاجرانو عمدغه وینا ده چې بھئی دا ناممکناتو کې راځي دوی به هر حالت کې به خپل بازارونو کولو بساتي اوس اوورال اگر خبرو کو سند خپل پالیسی ده د خیبر پختونخوا خپل پالیسی ده لیکن کوشش عمدغه ده چې بھئی مونږ به دغه اس او پیز باندې عمل درآمد کې نکو لیکن بهرحال تاجران چې دي هغه هم په ضد دي اوس اوورال اگر زه خبرو کوم پرون زه یو شاپ ته لاړم ارشاد د کپړې خرڅول والا فیبریک شاپ هغې هم دا خبره وکړه چې وایي پخوا به مونږ یکم رمضان به چې شروع کېدو نو یکم نه 15 رمضان زمونږ دغه دکان به خالی کېدو اوس صورتحال دا دی چې دا اوس دین ناست دي اوسه پورې خلک نه ورچ زیاتر خلک روجمات نه پس روزي او چې شپږ بجې تاسو بند کړئ نو هغې نه پس بیا د هغې کاروبار نه کېږي دا سیریس ایشوز دي ارشاد که یو خوا کورونا غونتې وبا ده او موږ دغه وبا زاري خبره څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه 2.5 کروڑ آبادي 11,000 ایکټیو کیسز
ما څنګه چې تاسو همدغه د هیلث نظام حواله سره خبرو کا ګورنمنت خوفزده صرف پدې دي چې موږ سره نظام ټیک نه دی کیسز ډیر زیات پاغه حواله سره کم دي لیکن صورتحال لا ده چې الته تاجران هم تحفظات لري تاجران وایي چې به زموږ هم معاشي قتل عام زموږ په زرګونو تعداد کې پوره صوبه کې چې ده موږ د معاشي معیشت ریډ کی هډي والا کردار ده موږ د معیشت چې ده هغه په کاروبار باندې چلی زموږ کوم معیشت ډاون شو نو د کشان خو د ورځې 40-50 کسان مري او کدی کاروبار دوی نه پرې خو نو دی په خودکشانو ته مجبور شي نو سچويشن چې ده ارشاد صاحب ډېر سیریس شوی اخلو وړه ونتی دمه واپس راځو مونږ سره اوس پس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو پروګرام کې موږ زاهد صاحب هم جوین کړی زاهد صاحب تاسو هم پروګرام کې هرکلی وایم مننه احتشام صاحب د ویکسین خبره کړل موږ کو تاسو په خپل ویکسین لګولې خلک د ویکسین یریږي نزي هغه خلکو ته بسوي خلک مختلف خبرې کوي وسوم تاسو په خپل ویکسین ولګو خلکو ته بسوي شاه صاحب اسه د سٹارټ کې چې کوم ویکسین راغلی خلکو به اسه یو وې مو چې د سره بخار کیږي یا چکر راځي یا چې کوم د نور مسایل پیدا کی خدا سه هیڅ نشته ما په خپل ز شوګر پیشنټ ما نو ما کډنی مسله دا ما په خپل چې کوم دی هغه ویکسین لګولې دی خو هیڅ نه شوی اوس تقریبا 15 ورځې شو ما ویکسین لګولې او تقریبا 21 ورځې پس ما ته نور ټیم ورکړې سیکنډ ډوز لپاره سیکنډ انجیکشن بدګی نو تقریبا 24-25 تاریخ زما راځي بل ویکسین لپاره نو خلکو ته بکار دی چې هغه ویکسین ولګي او دا ډېر ښه چانس دی حکومت ته چې کوم چاینا طرف نه چې کوم د ورشیا طرف نه ویکسین ملوي لګیا دی او یو ما ته ښکاري داسې ټایم به راځي چې بیا ویکسین هم به نه ملوي خلک به وایي چې موږ د ویکسین ولګي نو اوس حکومت دا یو چانس دی حکومت ویکسین ملويږي لګي مفت کې خلک لګیا دی او 70 پلس او بیا 50 پلس او اوس کوم 40 پلس ایج والا کسانو ته ویکسین لګیا دی نو داسې ټایم به راځي چې بیا حکومت وایي چې خپل پیسو باندې ویکسین والی او بیا خپل پیسو باندې ولګي او بیا خلک به وایي چې یار حکومت خو مفت نه لګي نو دې لپاره حکومت یو چانس ورکړي نو بکار دا دی چې حکومت خلک چې کم دي کنه خپل ویکسین ولګوي ټیک د زاهد صاحب یو کوم خبره کو تیر پروګرام کې مون خبره کړې و چې دا کورونا کیسز چې کم دي نو هغه خطر روان دي بیګا چې کوم اخیری اطلاعات پورې چې کوم د خیبر پختونخوا حکومت خپل ریپورت دی اکټیو کیسز یو 10,000 تر کو شوی دي تاسو څنګه چې دا بیا حکومت د لاک ډاون فیصله کړل د 8 نه 16 مئی پورې که دا لاک ډاون ولګي نو دا کیسز به څومره پورې کم شي او دا لاک ډاون به تاسو په خیال سره ولګي بسم الله الرحمن الرحیم زما په خیال ارشاد صاحب که ټیسټونه ختم کی او لاک ډاون هم نه لګي نو کیسونه به ختم شي زه بیا تاسو ته دا وایم چې ارشاد صاحب زما خپل دا خیال دی چې تقریبا 6 میاشتې وشوې چې کم ریپډ ریسپانس ټیمونو کم چې کورونو باندې ګرځیدل او هغه ټیسټینګ کو هغه ټیمونه چې دي دغه ختم شوی دی هغه ته پیسې نه ورکوي نو هغه خپل کار بند کړی تقریبا دا اوس کوم ټیسټونه کیږي موږ صرف دغه خبره کولای شو چې کوم د ورځې 6,000 یا 9,000 یا 10,000 چې دی کم کاونټ کوي چې دغه ټیسټونه کیږي نو په دغه کې دغه کسان مثبت روزي چې کوم ټیسټونه دي هغه 0.40% تاسو ته مخ کې ملو دا غیر شو دا اوس پورې تقریبا 16,10,000 یا تقریبا 12,000 پورې ټیسټونه وشوي په یو کال کې تقریبا نو کوم دا اندازه ولګو نو ارشاد صاحب دا ډېر سلو خبره روانه ده عمده کشان به یو میاشت کې به کیسونه سیوا کیږي بل میاشت کې به کمیږي بیا به سیوا کیږي بیا به کمیږي موږ ولا بیا د لهر نوم ورکو زاهد صاحب چې دا سلورم لهر شو پینځم شو او بالکل ټوله دنیا کې چې د دویم لهر روان دی موږ لګ اډوانس یو زموږ لهر دریم دی او درېمې ته خبره تللی ده کېدای شي بل دنیا کې بیا درېم لهر شي زموږ څلورم شي نو زما خپله دا خیال دی چې اوس خبره د ټیسټینګ او د دغه نه وتې ده اوس پکار دی چې موږ د دې نه روزو چې یاره ټیسټینګ څومره پکار دی او څومره خلک متاثره کېږي اوس خبره د ویکسین پکار ده چونکې ویکسین راغلی دی نو زما په خیال د ټول ګورنمنټ د ټول خپل وسایل چې کم دي هغه ویکسین طرف ته اړول پکار دي بجای د دې چې د خلکو ټیسټونه کوي یا خلک یریږي یا خوا دې خوا کوي نو که ویکسین وکړي هغه هم بذات خود 28 ورځې یا 21 ورځې چې کم د هغې ټایم دی نو هغه په خپله باندې یو قسم کرنټین او آیسولیشن دی خپله خلک ډېر احتیاط کوي نو زما په خیال ټول دغه ویکسینیشن ته کول پکار دي ادروایز چې دی 15 کاله به موږ هم دغه خبرې کوو چې نن ټیسټ سیوا شو نن کم شو نن مریضان سیوا شو نن کم شو ارشاد صاحب زه تاسو خپل رجسټریشن کړی ویکسین لپاره جی ما په خپله باندې ویکسین هم لګولی دی ارشاد صاحب او ویکسین څنګه خبره وکړه ویکسین ګوره د بیمارۍ نه انسان بچ کولی نه شي
دا 100% دغه نه دی خو 75% تقریبا دا ده چې یاره کم سیویر بیماری چې کومه ده هغه به تا ته چې کوم ډېر خطرناک شکل کې دا کورونا زی هغه شکل کې به دا تا ته نه لګي ادروایز داسې خبره نشته ګنې چې ویکسین انسان ټول بچ کوي ظاهره خبره تر څو پورې چې علاج نه راغلی نو دا یو مسله به رواني خو ویکسین چې کوم دی بعضې خلکو باندې ریاکشن کوي ما باندې خپل هم کړی زما تقریبا 2 ورځې مسلسل سر باندې هم درد و نور هم ماته مسلې وي دغه شان ډېرو خلکو ته هم دا مسایل کوي خو دا یو ورځ دوه زما په خیال وي د هغې نه پس بیا دغه ختم شي نو زما خپله دا خیال دی چې اوس دا کم ټیسټونه چې موږ 1000 یا 9000 کوو د دې په ځای همدغه ټول سیسټم چې کوم دی دا د ویکسینیشن طرف ته کنورټ کول غواړي چې صرف ځکه چې تر څو پورې ارشاد صاحب که موږ د پاکستان خبرو وکړو نو که پاکستان ټول پاکستان 40% پورې تر څو نه ویکسینیټ شوی نو هغه پورې دا خطر ډیره شدیده موجوده ده که څنګه موږ د خیبر پښتونخوا خبرو وکړو نو خیبر پښتونخوا تقریبا 40% هم پکار ده او اوس موږ چې کوم خبره کوو نو 0.000% هم تقریبا موږ 1 لک کسان هم لا نه دي ویکسینیټ شوي په ټوله صوبه کې نو زما په خیال موږ ډېر ښکته روان یو ډېر لاندې روان یو بجای د دې چې ټیسټینګ باندې لګیا خلک چې دکان بند کا او دکان کولاو کړه په خیال زما په خیال د دې په ځای دا پکار دی چې په دکانونو کې او هر ځای کې دا ویکسینیشن سیستم چالو شي او هر ځای کې خلکو ته ویکسینیشن وکړي صحیح ده شبیر شاه صاحب موږ چې کوم دویم موضوع د هغې طرف ته به لږ راشو چې کوم کله هم انتخابات شوي دا زموږ یو تاریخ دی که په ضمني انتخاباتو خبرو وکړو 2018 انتخابات خو هسې اپوزیشن جماعتونو نه منل خو که په نوښار کې هغه وشو که په ډسکه کې وشو که په کراچۍ کې وشو که په کورمه کې وشو که په هر ځای کې چې کوم انتخابات کې څوک هم وبیلي نو هغه وایي په دې انتخاباتو کې دانلي شوې ده بیا د هغې لپاره حکومت وایي چې موږ الکترانیک ووټینګ چې کوم دی نو ووټینګ مشین هغه به راکوو په دغه باندې اپوزیشن جماعتونو چې کوم دي نو هغه نه مني نو ستاسو په خیال سره بیا د دې بل کم حل کیدای شي چې حکومت که فرض کړه داسې یو څیز راوړي چې په دې باندې هغه شفافیت داندي ختمېدای شي شفافیت راتلی شي نو بیا اپوزیشن ته ولې اعتراض دی ارشاد وزیر اعظم عمران خان سټم چې په ګورنمنت کې نو وزیر اعظم یو داوا به کولو هغه ویل چې زبر اعظم او درې ادارې به مضبوطو الیکشن کمیشن خبر به کول نیب خبر به کول او د عدلیه خبر به کول عدلیه نیب الیکشن کمیشن وی کدا درې ادارې ټیک شوې ستا ملک به ترقی کوي اکارډینګ ټو وزیر اعظم عمران خان په الیکشن کمیشن باندې هغې په ولې خبرې کولې د الیکشن کمیشن په باندې هغې ځکه خبرې کولې چې ډېر څیزونو باندې د دې تحفظات اعتراضات وو 124 ورځې درنه چې کومه 126 ورځې دي چې کومه درنه ورکړه پس کومه خبره وه څلور نشستونو باندې چې حکومت ورسره به نه ودرېدو حکومت ورسره ولاړ نو په همغه باندې 126 ورځې دي درنه ورکړه چې بل څیزونه روباسئ اوس چې تاسو 126 ورځې درنه ورکړه او بیا تاسو د دوباره الله تعالی ګورنمنت هم راکو نو تاسو ماته دا وایي چې تاسو کم اصلاحات الیکشن حوالې سره الیکشن کمیشن مضبوطولو لپاره تاسو څه وکړل اوس چې دی افټر 3 ایئرز دی دا خبره کوي چې بھائی مونږ اوس اصلاحات راوستل غواړو الیکشن کمیشن مضبوطول غواړو آرډیننس هم وفاقي کابینه چې دغه پاس کو اوس صدر مملکت ته بلاړ شي بهرحال دی اوس دا خبره کوي چې بھائی اوس الیکټرانیک چې کوم ووټینګ ماشینز دي هغه به دای ترو به باقاعده یو نظام به راځي او موږ به باقاعده توګه باندې خلک هغه ترو باندې او شپږ میاشتو دننه د ووټینګ ماشین چې کوم الکترونیک ماشین دغه اغستو هدایات هم وزیر اعظم ورکو د سره سره مشیر پارلماني امور ته یو میاشت کې چې دنو ووټینګ ماشینونو په اړه چې د متعلقه قوانین حواله سره ترامیم هدایت هم ورکړو ورسره وزارت انفارمیشن ټیکنالوژي د الکترونیک ووټینګ سیستم لپاره کنسلټنټ خدمات حاصلولو هغه مو کو چې هغه کنسرن هغه مکمل یو میکانیزم به جوړي اوس صورتحال دا دی چې اپوزیشن په دې حواله سره دا خبره کوي چې وای دې سره الیکشن هیک کیدی شي هیکرز بناسوي بھئی اگر NA-249 کلیکشنز روان دي نو هیکرز چې دی هغه یو پورا سیستم هیک کوي یو منټ لاست 2018 انتخاباتو لپاره چې کوم سافټویر جوړ شو آی باندې اربونو روپے لګیدل ورشاد اربونو روپے او مکمل یو نظام و چې به یو خاص پولینګ سټیشن نه هغه نظام لاندې با هغه A to Z په سیستم واچو هغه ډایرکټ با کنسرن مشر ته بلاړ شو هغه نه مکمل سیستم او خلکو ته هغه مکمل سیستم کې ناستو نو آی حواله سره څومره تیاری د دی روانه وا هغه تیاری مکمل کې ناستو نو اپوزیشن چې کم اعتراض دی
چې وایي دې کې چې کوم اکثر دی خبره کوي چې اسټابلیشمنت یو کردار دی نو د دې هغه خبره کوي چې په دې ځای کې هم چرته داغي کردار مخه ته راشو هیکینګ په شکل کې وي. ټیک د ګران کوتونکو خبرې ترې زمونږ هم په دې ایشو باندې روانې وي پروګرام کې د مې ټایم دی راشان د مخلو واپس راځو موږ د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو زاهد صاحب لږ چې کوم د اډیننس دوه رالل په دې باندې که لږ خبره وکړئ تاسو په دغه کې یو دا چې الکترانیک ووټینګ په ذریعه باندې به انتخابات کیږي او دغه چې کوم په بهر ملکونو کې کوم کسان دي زموږ ورسیز پاکستانیان نو هغې به هم دغه ووټ دا کولی شي دغه داندي خبرې کیږي زاهد صاحب که فرض کړه دغه حکومت څه یو دغه راوړي اقدامات کوي او اپوزیشن نه مني نو بیا به دې اخري حل به څه وي دغه داندي دغه الزامات چې کوم لګي دې اخري حل به څه وي ګور ارشاد صاحب الکترانیک ووټینګ سیستم چې دی دا زما په خیال کوم ډیرو ملکونو کې دا تجربه شوې او هلته ناکامه شوې دی زموږ ملک کې مسله د زما په خیال د ووټ اچولو نه ده د ووټ کاونټ کولو ده زیاته مسله دلته اله راشي چې کله ووټونه شمارل کیږي چونکې موږ سره اوس هم هماغه یو نظام دی چې په ګوتو باندې خلک ووټونه شماري نو دغلته یو ډېره غټه مسله راشي باقي که موږ وګورو داندلۍ خبرې که موږ کوو نو د 2017 اصلاحات چې که موږ وګورو یا د هغې نه مخکې چې کوم په الیکشن کمیشن کې اصلاحات شوي نو که موږ وګورو شناختي کارت چې کله نه لازمي شوی دی دغه شان ګوته لګول چې کوم شو تم ایکسپریشن چې شو یا نور ډېر داسې بعضې اصلاحات دي چې هغې په وجه باندې سیسټم ډېر ټیک شوی دی او ډېر ښه زما په خیال باندې د هغې نتایج راوتي دي مطلب چې کم جعلي وټونه وو یا بوګس وټونه وو د هغې هغه طریقه کار تقریبا هغې هغه تعداد لږ کې کم شوی دی باقي د ووټینګ خبره ده چې یاره ووټینګ نور څنګه په الکترانیک کولی شي نو زما په خیال دا د یو پارټۍ خوب کېدی شي او یا د ټولو پارټو یو اتفاق کېدی شي ادروایز دا اسې یو هوایي غونډه کې خبره ده که موږ وګورو د پاکستان الیکشن یې که موږ وګورو نو زما په خیال باندې چې د ټولو نه کم شفاف ترین الیکشن هم وي نو هغې یو کال دوه پس بیا خبرې پته ولګي چې یاره دا الیکشن خو مطلب بل چا ګټلی او د بل چا په دغه باندې نو که دغه شان خبرې نو بیا خو زما په خیال باندې د دې هېڅ اهمیت نشته دی چې ووټینګ په مشین کېږي او که هغه په قطار کې ولاړ یو سړی او هغه ګوته لګوي او هغه دغه کوي د ټول نه غټه خبره به دا وي چې یاره کم اصلاحات چې شوي دي مخکې کم شوي دي هغه لږ یقیني جوړ کړی شي ځکه چې کم د ووټینګ طریقه و هغې کې که ایکټ وګورئ تاسو د 2017 نو په هغې کې دا هم لیکلي وو چې یاره چې کله پولینګ ختم شي نو بیا به تقریبا د شپې 2 بجو پورې خامخا دي ریزلټ اناونس کوي خو هغه که موږ وګورو نو بیا هغې باندې اعتراض وکړی شو او هغې باندې ډېر ادارې چې کومې وې کوم چې الیکشن یې چې کوم دی هغه مانیټر کوي نو هغې په دې باندې اعتراض وکړو چې یاره دا ټایم ډېر کم دی او کېدای شي دې کې بعضې ځایونه چې دي هغه ډېر لرې وي د هغې په وجه باندې هغه رزلټ نشي را رسېدلی نو 2 بجې د شپې اناونس کول چې دی دا یو مسله به شي نو دغه شان ته د هغې نه پس چې کله بیا دا اعتراض وچت شو د هغې نه پس بیا تاسو وګورئ 15 غنټې 14 غنټې پس چې د کاونټینګ نه پس رزلټ راځي نو بیا بله دا یو خبره هم ده چې که چېرې مثال په طور باندې ووټینګ په مشین هم وشي نو بیا به هم دا رزلټ څوک جاري کوي رزلټ خو چې کله جاري کوي یا په موبایل جاري کوي یا به دې ته چې کوم سافټویر ورکړی نو ظاهره خبره ده بیا کوم ځای کې به انټرنیټ وي کوم ځای کې به نه وي کوم ځای کې به سافټویر کار کوي کوم ځای کې به نه کوي نو ارشاد صاحب دا ډېرې غټې مسایل دي زما په خیال باندې فلحال که دې ته ځي نو دا به ټول یو سیسټم بدلولي خو که موږ شاته وګورو چې کوم زموږ سیسټم را روان دی نو زما په خیال دغه ټیک دی خو دغه کې بعضې څیزونه چې دي د هغې کې د اصلاحاتو ضرورت دی چې هغه وکړی شي که موږ ډایرکټ دغه مشین ته لاړ شو نو بیا خو به همدا خبرې بیا خو به ډېر خلک وایي چې یاره دا مشین په خپله باندې ووټونه اچولي دي او ووټ دغه نشته نو د دې دومره زما په خیال اهمیت په ډېرو ملکونو کې نشته دی د ووټ اچولو البته د ووټ کاونټ کولو چې دی دلته ډېره غټه مسله ده د دغې حل پکار دی ټیک ده احتشام صاحب تاسو راته لږ مختصر وایي زاهد صاحب خو چې دغه ممکن ستاسو په خیال سره دا ممکنه ده چې په دغه باندې دا دومره غټ انتخابات وشي او بیا د هغې په هغې شفافیت باندې بیا سوال نه اوچتوي نه جی دا بالکل ناممکن ښکاري څنګه د
ډیولپمنٹ کنټری چې کم نه کم ترقیاتي ممالک دي الته کې هغه دا ونه شو الته کې مطلب تعلیم ریشم ډېر زیاته خلک پوهیږي او زموږ دلته چې کم دغه مینول چې کم سیستم دی هغه باندې موږ دومره اعتراضات راځي خلک نه پوهیږي ګوته چرته لګو کم ځای ته لاړ شو د زموږ ووټر لیسټونو مسلې کله یو پولینګ سټیشن ته لاړ شي کله دویم پولینګ سټیشن ته لاړ شي اگر دی امپلیمنټ هم کړي نو ماته دا وایي چې چترال کې یو بونی شان دی دومره لرې علاقه ده الته به څنګه به هغه الکټرونیک مشین به ځي هلته کې به نیټ به کار کوي او دغه صورتحال به راځي او حکومت ته به کار ده چې دی نور چې کوم اصلاحات دي هغه چې الیکشن کمیشن موږ مضبوط او هغه دی باندې عمل کول به کار دی اوس الیکشن کمیشن دا وی لګیا ده چې موږ چې کوم وومن خواتین چې کوم ووټونو شرا ده هغه موږ تقریبا چې کوم مرد حضرات چې کوم ووټ شرا ده هغه مطابق هم د اضافه شي نو دی باندې کار کوي لګیا دی حکومت به کار دی باندې توجه ورکوي اوس چې کوم اپوزیشن جماعتونه دي هغه د دې سیستم چې کوم مخالفت کړي دا اوس نوې خبرې راځي لګیا دي چې حکومت خپل مدت پوره کوي یا نه کوي حکومت خپل طرف انیشیټیو واغښته الیکشن کمیشن اوس دې باندې سوچ کوي لګیا دي چې بل فرض حکومت وایي چې نه جی نیکسټ الیکشن چې کوم دی هغه دې سیستم باندې وي الکټرونیک سیستم باندې وي نو دې طریقې کار به صحیح آیا دا شناختی کارت نمبر باندې وي آیا په دا ګوتې باندې وي دا ووټ به څنګه اچي او چې کوم سیاسي جماعتونه انتخابي نشاني هغه څنګه به کلیکټ کوي نو دې باندې ډېر بګوت پراشه ده د موجوده حکومت کې خدا ممکن نه ښکاري یو دوه نور ایشوز هم سره دي زاید صاحب لږ چترال خبره کوم وکړو په چترال کې مخکې کرایم ریشو چې ونه ډېر زیاته کم وه دغه چې کوم د هغې نه به رپورټ کېدل هم ډېر زیات کم اوس دا تیر کال دوه کې که موږ وګورو نو د خودکشیانو واقعات چې کوم دي په کې مسلسل اضافه روانه ده پرون هم یو دوه فیمیل چې کوم دي نو هغې خودکشي کړې تاسو څه ګڼئ چې دې وجوهات څه کیدای شي ارشاد صاحب تقریبا دا سلسله زما په خیال د ډېر وخت نه روانه ده کرایم خو دې ته نشي ویلی چونکې په خپله ځان یو انسان وژني د هغې خو ځان ته یو دغه کیدی شي د 2014 2013 نه تقریبا دا خبره لږه ډېره تیزه شوې ده او دې کې لږه تیزي راغلې ده 2018 کې چونکې دا واقعات ډېر زیات شو نو بیا د دې ځای نه چیف سیکرټري او نور چې کوم افیشل وو هغوی چترال ته لاړل هلته یو وزټ وکړو او هغه وزټ کې بیا د هغې نه پس هیلث ډپارټمنټ ته دا سپارښات وکړو چې تاسو د دې معلوماتو کوئ چې دا وجه څه ده هلته د هیلث ډپارټمنټ کوم ماهرینو یو څو کسان وو هغوی لاړل او هغوی هلته سروې وکړه ظاهره خبره ده هغه چې کوم کسانو سره هغوی ملو شو یا چې هغوی کوم معلومات وکړو نو هغوی کې هم دا خبرې وې چې یاره معاشي خبرې هم شته بعضې خلکو سره د پیسو مسله ده بعضې خلک په دې وجه هم مړه دي چې د هغوی امتحان کې نمبرې کمې راغلې وې بعضې جنکۍ د ودونو په وجه باندې خودکشي کړې وه او بعضې هلکانو هم د بعضې مسایلو په وجه خودکشي کړې وه چونکې هلته دا رجحان ډېر زیات و نو بیا د هغې نه پس دا خبره وکړې شوه چې یاره دلته کونسلنګ پکار دی چونکې که خلک ډېر پریشان شي یا دغه شي نو ظاهره خبره د هغې دپاره بیا نفسیاتي ډاکټر پکار دی چې هغې سره کونسلنګ وکړي او د هغې هغه مسایل چې کمي حل کی نو بیا هم د هغې دپاره یو ټیم جوړ کړی شو چې یاره دا چترال کې چې کوم غټ هسپتالونه دي کم از کم دې کې به خامخا کونسلنګ کیږي د دې خلکو خو ظاهره خبره ده ارشاد صاحب چې هغه یو څو ورځو دپاره دا خبره وه بیا هغه سروې هم ختمه شوه او ډاکټران زما په خیال باندې یو ورځ دوله لاړل او بیا د هغې کیسه ختمه شوه دا یو مستقل مسله ده په چترال کې ډېره په تیزۍ سره روانه ده چونکې که موږ وګورو د چترال هسټري داسې ده چې هلته نور جرایم ډېر زیات کم دي دا خودکشي چې کم کیږي بیا ظاهره خبره ده ډېر جنکۍ چې کومې خودکشي کړې ده هغه په اوبو کې کړې ده اوبو ته دنګل مثال په طور باندې نو زما خپله دا خیال دی چې هلته مسایل ډېر زیات دي او مسایل ډسکس کیږي نه د هغې په وجه باندې د دغه چې کومه ده ریشو ډېره زیاته ده د خودکشۍ او هلته خلک خودکشي کوي نو زما په خیال ډېر وجوهات دي د یو داسې غټه وجه سړی نشي ویلی چې دا یو وجه ده خو چونکې ظاهره خبره ده خودکشي به کېږي خلک به کوي د هغې دپاره به خلک خو د گورنمنټ کار دا دی چې هغه څیزونه کنټرول کړي نو هسپتالونو کې انتظام زما په خیال هغسې نشته او نه خلک هغه شانته څوک پوهیږي چې یاره هغوی په خپل زندګي چې کوم دی هغه وانخلي نو مسایل ډیر دي خو ایگزیکټ چې کوم دی اوسه پورې حکومت ته هم پته نشته او ډاکټرانو ته هم پته نشته نو زما په خیال دی باندې زه داسې یقینا خبره نشي کېدی چې یاره د دې غټه وجه څه ده صحیح د ډېره مننه زاید صاحب موږ له ټیم نه کولو ګران کتونکو پروګرام کې وړه غونتې دم اخلو واپس راځو موږ سره
د مینه پس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هرکلی وایو شبیر شاه صاحب که موږ د بلوچستان عوامي پارټۍ خبرو وکړو نو په سینټ انتخاباتو کې هم هغې سره په خیبر پښتونخوا کې خاص هغې د پاکستان تحریک انصاف اتحادیان دي او په سینټ انتخاباتو کې د هغې چې کوم نشست و نو هغه باندې هغې کامیابي ترلاسه نه کړه. د هغې خفګان چې کوم و نو هغې باقاعده د هغې اظهار هم کړی خو یو 3 ورځې وړاندې چې کوم په حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې کومه واقعه مخې ته راغله نو د هغې نه پس د خیبر پښتونخوا حکومت ترجمان یو ټویټ وکړو په هغې کې هغه وویل چې کوم دغلته 2 MPs وو کومه واقعه شوې په هسپتال کې هغې توړ پوړ باندې په هغې الزام و نو هغې ویل چې دا د اپوزیشن MPs دي نو د هغې چې کوم د باپ لخوا بیا دا هم ویل شوي چې موږ کله د حکومت نه ویستي نو ستاسو په خیال سره د دې وخت کې د بلوچستان عوامي پارټۍ څه سټیټس دی؟ ارشاد اگر خبرو کو که دا خبره دغه واقعه سنټ انتخابات نه مخکې به کېدو نو ظاهري خبره ده د اطلاعاتو چې کوم خصوصي مرستیال دی کامران منګش ظاهري خبره ده کامران منګش خپل سټیټس نه از د اطلاعاتو د خیبر پښتونخوا حکومت خصوصي مرستیال دی د وزیر اعلی نو چې د ګورنمنت پوینټ اف ویو وي هماغه د هغه ټویټس کې به هم تاسو ته ښکاري هماغه د هغه بیانات کې به هم ښکاري نو ظاهري خبره بیا به شی به مختلف وي که دا د دې د حکومت حصه نه دی نو بیا په سنټ انتخاباتو کې تاسو ولې ویل چې وایي دا زموږ اتحادي جماعت دی او د دې چې کم کینډیډیټ دی هغه هم موږ سپورټ کوو او باقاعده تاسو شپږ نمونه کامران منګش بذات خود پریس کانفرنس په ذریعه دغه شپږ نمونه چې دي هغې اخیستو هغې کې دی هم شامل و دغه بیا چې کم شفیق شیر یا بلاول چې کم خبره کوي چې بھائی کب اور کس بنیاد پر ہمیں نکالا گیا نو داغه خبره دیږي کې زین سی چې بھائی کم د اختلافات رالل باپ پارټي خو اوس پورې سدسه بیان هم نه ورکړي نه تاسو نه وزارت غوښته دیږي نه هغه تاسو نه نور سم مراعات غوښتي دي تاسو په کم بنیاد باندې بلوچستان عوامي پارټي ته وایي چې بھائی تاسو زموږ اتحادي جماعت نه او ټیکنوکریټ کې تاسو ضرورت وو د سنټ انتخاباتو کې نو تاسو دا غي نه مرسته واغسته تاسو ته په وومن سیټ کې دا غي مرسته ضرورت تاسو واغسته او وخت پر تاسو حصو لیکن بیا اچانک چې سوخ د څه قسم واقعات رال خکاری د سه 94 شمیره دا او اوس خکاری هم د سه ځری خبره اوس دوباره به سنټ انتخابات دی ګورنمنت کې بن راځي لاست ټینیور کې 2 سنټ انتخابات درې کال پس اوس دوباره به سنټ انتخابات بن راځي را روان سیټ اپ بسوي را روان سیټ اپ کم سیټ اپ را روان دی ځری خبره ځا یاد ساته ارشاد چې پالیټکس کې همیشه به تاسو د اترب یقین دی به تاسو سنبال ساته څنګه چې عوامي نېشنل پارټي او د جماعت اسلامي دا ځل چې د عوامي نېشنل پارټي د فائدو شو جماعت اسلامي ته لاست ټایم فائدہ رسول نو تاسو د څه قسمه بیانات کې ورکوي نو ظاهري خبر ده ایږي بیا تاسو ته هم را روان وخت کې مشکلات کې دي شي هم دغه باپ پارټي په بل شب نیکسټ بدی بلوچستان عوامي پارټي په نوم باندې بنئ د دې بل څه نیم بوي بل شکل کې برازي خو دغه خبره به یاد ساتل کیږي ظاهري خبر ده یو پارټي توهین وي تزهیق وي چې تاسو وایي چې وای مونږ ته فائدہ واغسته اوس دې زموږ چې د اپوزیشن MPs دي ٹھیک ده احتشام صاحب د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چونکې تاسو اسمبلی هم کور کوئ د ډیر وخت نه تاسو ګورئ د بلوچستان عوامي پارټي چې کوم نن هغه دلته په حکومتي بینچز باندې ناسیږي په اپوزیشن بینچز باندې دي او بل د هغې اورال پالیسي که موږ وګورو نو هغې نه خو په حکومت کې دي نه په اپوزیشن کې دي څه به وایي په دې باندې؟ ارشاد صاحب فی الحال باب چې کوم دی هغه هوا کې دی نه د اپوزیشن کې دي نه د حکومت کې دي مطلب هغې ته څه ټایم ضرورت پیش شي حکومت ته هغې باب استعمال کړي څنګه شبیر شاه صاحب ویل دی اور تاسو ته یاد دی چې قبایلي اضلاعو کې چې کوم الیکشن شوی هغه نه پس هغه ټایم صوبایي وزیر شوکت یوسفزئی اور PTI د 2 کسان هغې تلي او شاهجي ګل افریدي سره ملاقات کړو هغه ته ویل هغې ته دعوت ورکړو چې تاسو سره حکومت کې شامل شي هغې بیا ویلي و چې هغې چې موږ PTI حمایت به کوو چې کوم ضرورت پیښ شي هغې ته نو هغې بظاهر د وزارتو څه مطالبه خو نه کړې خو هغې خواهش و چې باب ته چې کوم دغه کابینه کې نمایندګي ملو شي اور بعضې ټایم کې د PTI طرف نه دا هغه هم خیال اظهار مې شوی دی چې یار باب ته چې کوم دی هغه مونږ به ایډجسټ کوو خو فارملی چې کوم دی باضابطه طور باندې باب چې کوم دی هغه PTI کې هغه
هغه اتحادي نه دی خو اسمبلی کې چې مونږ ګورو هغې 4 MPAs دي نو څلور واړه چې کوم دي هغې خپل پروسس چې کوم هغه د اپوزیشن والا چې کوم طریقې کار هغه استعمالي سوالات پیش کوي محکمو حوالې سره توجه دلو نوټس پیش کوي طریق التوا پیش کوي حکومت قبایلي اصلاح کې چې کوم مسایل دي هغې مخې ته راولي نو اوس چې کوم سینیټ الیکشن وشو هغې کې بیا هم دونه جماعتونه خپل کې کېناستو هغې PTI چې کوم د هغه باپ امیدوار حمایت هم وکړو اعلان هم وکړو چې موږ د دې حمایت به کوو په دې سینیټ الیکشن کې ظاهري هغه بلوچستان چې کوم امیدوار و هغې وبېللو نو دې په وجه اوس بلوچستان عوامي پارټي چې کوم دی هغه حکومت نه خپم ده چې کوم تاسو زموږ کلاو مرګیتیا هم کو زموږ حمایت هم دې په وجه زموږ امیدوار ته تاسو ته ووټ نه ورکړی نو دې په وجه اوس چې کوم دی بلوچستان عوامي پارټي چې کوم دی هغه حکومت نه خپه دی نو ښکاري داسې راتلونکي وخت کې چې کوم دی اوس بلوچستان عوامي پارټي چې کوم دی حکومت حمایت به نه کوي صحیح ده شبیر شاه صاحب اخري چې زموږ کومه ایشو ده نو هغه د فردوس شقوان په حوالې سره ده چې هغې کله په سیالکوټ کې چې کوم اسسټنټ کمشنر وه سونیا صدف نو هغې په بازار کې دې چې کومه چاپه وهله د هغې دوران هغې تلخ کلامي وشوه په سوشل میډیا باندې بیا یو 2 بلاکس جوړ شو څوک د یو حمایت کوي څوک د بل کوي تاسو که په دې باندې خپل لږ نظر شریک کوئ موږ سره چې دغه بیوروکراسي چې کومه ده نو حکومت آیا هغه ته دا ویلی شي چې تاسو ته دا وکړه دغه د هغې انډر خو ټیک وي به خو په دغه انداز کې کم انداز کې چې هغې ویلې نو هغه مناسب وه ګورې ارشاد عموما وزرا چې څومره دي دا د بیوروکراسي نه خفه دي دا یاد ساته خیبر پختونخوا حکومت د دې چې کوم وزرا دي په پنجاب کې په سند کې د بیوروکراسي نه ټیک ټاک خفه دي بیوروکراسي د دې خبره نه مني نو خیر غوسه چې دا نو پکار دا و چې هغه چیف سیکرټري لیول باندې یا چې کوم سیکرټري لیول باندې خورا اسسټنټ کمشنر چې هغه بالکل فرش راغلی و او زاری خبره نو آی باندې غوسه هغه وستله بالکل یو زاری خبره ګوره ارشاد تنقید په ګورنمنت باندې کیږي پاکستان تحریک انصاف کنټینیوسلی په خیبر پختونخوا پنجاب موږ چې ریپورټ جوړو نو موږ حکومت ذکر کوو که د ضلعي انتظامیه موږ حکومت د حکومت پالیسیانو ذکر وکړو وزیر اعلی چې خپل پالیسی مخامخ دی ټول کمشنرز کې نه د هر یو ډیویژن کمشنر ا کمشنران بیا کینی لاندې ډیپټي کمشنران خپل د چکم ډیویژنز وي هغه بیا خپل د ګورنمنت پالیسی لاندې راځ کول لپاره دا پوره یو میکانیزم دی صورت حال دا دی ګورنمنت یو پالیسی راولي آی باندې عمل درآمد یقیني کول د ضلعي انتظامیه کار دی ستا په پیښور کې مختلف ځایونو کې سستا بازارونه او انصاف بازارونه لګیدلی ایون چیف سیکرټری ډاکټر کاظم نیاز یو ځای کې افتتاح کو او هر سرزان ملاو دا چې لاړو هغې نه پس عمکه سیسټم عمکه ګران چیزونه خرڅېدل وزیر اعلی ته چې کوم رپورټ سي هغه سب اچھا ہے نو بیا دې سره د ګورنمنت بدنامي کیږي د ګورنمنت ټول چې کوم ګوتو چتیږي په ګورنمنت باندې چتیږي دا لاندې یو میکانیزم دی یو ماشینری دا چې هغه به ټیک کار کوي نو د ګورنمنت ته به فیور رسي خلک وایي چې او ګورنمنت صحیح طریقې سره کار کوي اوس یو ډیویژن یو ډیپټي یو کمشنر دی دا هغې لاندې ډیپټي کمشنرز یا اسسټنټ کمشنر اډیشنل اسسټنټ کمشنر صحیح طریقې سره کار نه کوي یو کوېسچن ته وکړو چې بھائی فروټ خراب پروت دی ته څه لپاره ته مشر شوې خاصه ته مشر یې تا لاندې په دې انصاف بازار کې څوک خو به وي که نه نو که دغه کوېسچن باندې هغه خفه کېږي لګیا دی خفه په دې نه دی خفه هغه په دې شوه چې بھائی ټول میډیا خبر شوه کیمرې لګېدلې وې په هغه خفه شوه احتشام صاحب ستاسو اخري کمنټس که د بیوروکراسي خبره موږ وکړو او حکومت د هغې نه خفه آیا د دیو ترمنځ چې که فرض که دغه شانې دغه خفګان وي د دوانو ترمنځ نو د هغې الټیمیټ نقصان چاته کیږي عوامو ته د هغې نقصان کیږي بالکل ارشاد د خو نقصان عوام ته به کېږي بیوروکراسي حکومت ته به الزام لګوي او حکومت چې کوم دغه بیوروکراسي ته به الزام لګوي اوس چې کوم دی تاسو وګورئ د فردوس اشقوان د واقعې نه علاوه خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم دغه کیسه شوې ده دوی چې کوم دی سپیکر وایي چې اډیشنل سیکرټري لاندې څوک افسر اسمبلی ته مه راځي نو بیا هم چې کوم دی هغه لوړ رینګ والا چې کوم د افسران محکمې والا لیږئ نو سپیکر بار رولینګ ورکړی دی چې دې حوالې سره زه به سخت ایکشن اخلم بیا چې کوم دی مجبورا چې کوم د هغه ورځ څو ورځې پهلې چې کوم اسمبلی اجلاس شوی نو هغه چې کوم فاینانس ډپارټمنټ سیکرټري بار وباسلی افسر بار وباسلی او فاینانس سیکرټري ته چې ته پخپله راشه همدغه شان د محکمې پولیس افسر چې کوم دی هغه بار وباسلی واجي ته ته پخپله راځه نو دې چې کوم د یو لوبه روان حکومت بیوروکراسي مینس کې او څنګه تاسو ویلي دی چې وزیر اعلی
په خپله هغه ګوري لګیا دی چیزونه نو دا وزیر اعلی ټیک دی هغه ګوري لګیا دی یا فیروز عاشق افغان چې کوم د معاملات ګوري لګیا دی مهنګائی حوالې سره خو دا طریقې کار ټیک نه دی 1998 کې صدر مهتاب وزیر اعلی هغې بار دورې کول نو هغې چاته معلوم نه و هغه څه ټایم وزیر اعلی اوس بار وته هغه ته معلوم نه و ډرایور ته دې چېرته به ځي هغې ویلو چې د فلان طرف لارې ته تاو شو فلان لارې ته تاو شو هغه روزو کې د اوړو ډېر پرابلم و او د حکومتي یو ایم این ای چې کوم دی د هغې سره هغه موجود و هغې فلور مالک هم و نو هلته کې خلک وویلو چې دا چې کوم تا سره کس ګرځي لګیا دی دا ذمہوار دی دا اوړو کله ذمہوار دی نو اکه ټایم هغې چې کوم دی هغې ګرفتارۍ اډر ورکړو نو کار دی ته ویي لګي ټیک ده ډېره مننه احتشام بشیر صاحب سید شبیر شاه صاحب زاهد نورخیل صاحب ګرانو کتونکو همدې سره د نن ورځې پروګرام سر ته رسیږي اجازت غواړو د الله په امان